خبر صدر نه یو بنده دا سوال کوي یو زنانه د خپل خاون قدر عزت نه کوي او خاون ته کنزل او بدرد وی د دې څه حکم دی په شریعت کې د خاون قدر عزت په ښځه باندې لازم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله نه غیر بل چاته سجده کول روا وي نو ما به د زنانو ته حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړي او د الله نه غیر بل چاته سجده روا نه ده نو د دې وجې نه ښځه به خپل خاوند ته سجده نه کوي که یو خاوند خپلې ښځې ته دا حکم وکړي چې د یو غر د کاڼي والا د بل غر ته یو څو د هغې غر کاڼي بل غر ته په ظاهره دا کار د دې ښځې د وس نه بهر دی خو انکار به نه کوي اگر چې دا کار کولی نشي خو بیا هم د خاوند مخکې به انکار نه کوي نو د خاوند قدر عزت په ښځه باندې لازم دی کومه ښځه چې د خاوند په مخ کې ګستاخي کوي نو دا سخته ګناهګاره ده په قرآن او حدیث کې د داسې ښځې دپاره سخت وعید راغلی دی د دې عبادات قبلیږي نه تر څو چې خپل خاوند یې رضا کړي نه وي یو بل بنده دانش آباد نه سوال کوي چې صلات تسبیح د جماعت سره کیږي که نه بیا خاص کر د زنانو دپاره د دې څه حکم دی نو د نفل منځ که هغه صلات تسبیح وي او که نور نفل وي په جمع باندې مکروه دی نفل منځ که صلات تسبیح وي او که هر یو منځ وي په جمع باندې مکروه دی البته یو کس چې امام وي یو یا دوه ورسره مقتدیان وي نو نفل کولی شي زیات کوي یا خلکو ته دعوت ورکوي چې موږ په جمع نفل کوو راځئ موږ سره ملګري شئ نو دا جایز نه دی بل یو بنده بخشو پول نه سوال کوي رکوع او سجده کې تسبیح څومره مقدار ویل پکار دی په رکوع کې سبحان ربی العظیم او په سجده کې سبحان ربی الاعلی 3 ځله ویل دا سنت دی دا 3 ځلو نه زیات ویل مکروه نه دی 15 ځله 9 ځله البته امام با کم مقدار کوي 3 ځله به وایي زیاتی به ځکه نه وایي چې په دې قوم کې بوډا بیمار ضعیف کمزور بنده به وي نو امام به د هغوی خیال ساتي ډېر اوږده رکوع سجده قیام به نه کوي بل یو بنده د علي مسجد نه د هغه سوال دا دی چې یو سړی د شوګر مریض دی او د روژې په حالت کې د هغه شوګر کم شو یا زیات شو او ډاکټر ورته وایي چې په خوراک سکاک بکې روژه به نه نیسي نه د دپاره څه حکم دی د دې جواب دا دی چې کله یو بنده روژه نیول د بیمارۍ د زیاتېدو سبب جوړیږي او یو دینداره د صوم و صلات پابند د ډاکټر مشوره ورکي چې ته روژه مه نیسه نو دې بنده له روژه نه نیول جایز دی یا غالب ګمان د دا وي چې زه روژه ونیسم نو زما د بیمارۍ د جوړېدو رفتار کمیږي یا زه نور ناجوړه کېږم نو د له روژه ماتول جایز دی په معمولي قسم بیمارۍ باندې روژه خوړل پکار نه دی د مردان نه یو بنده سوال کوي چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د زنانو دپاره د تعلیم حاصلولو اجازت شته او که نشته دی د دین علم زده کول په نارینه زنانه دواړو باندې لازم دی او دنیاوی تعلیم لیکل لوستل بقدر ضرورت زنانو دپاره په خپله زده کول او بل ته ښودل جایز دی بل یو بنده د سربند کلي نه سوال کوي چې کم حیوانات چې د هغې غوښه خوړل حلال دي د هغې ګردې لرې وغیره خوړل جایز دی او که جایز نه دی جواب دا دی چې د کمو زناورو غذا او خوراک نجاست وي د کمو زناورو خوراک مردار وي پلیتی وي هغه زناور د هغوی غوښه حرامه ده لکه شرمخ ګیدړ سپی پیشو وغیره دا کم حیوان خوراک پاک وي او ښکار نه کوي مزاج کې پلیتی نه وي د هغې غوښه حلال دي د حلالو زناورو لرې حلال دی حلال زناور کې طوطي خارو کرکوړه مرغۍ مړز زنګلي غوا بطه خرگوش وغیره او دا لرې د حلالو زناورو حلال دی مکروه نه دی هسې خلکو بدنام کړی دی نور لرې حلال دی د کم زناور اگې
جایز دي کم نه. د کم زناور چې غوښه حلاله ده د هغې هګۍ هم حلالې دي. د غوښې او د هګۍ حکم یو دی. د ماشوخېلو نه یو بل بنده سوال کوي نارینه زنانه پینټ شرټ کې مونځ کولی شي او که نه، دا جایز دي او که ناجایز. دا پتلون پینټ شرټ چې په کومه علاقه کې دا د کافرانو یو خاص علامه ګڼلی شي، نو هغه ځای کې د دې اغوښتل جایز نه دي او په دې کې بیا مونځ مکروه دی. کوم ځای کې چې د کافرو شعار او خاص علامه نه وي، نو په هغه ځای کې د دې استعمال جایز دی. په رمضان المبارک کې چې فرض مونځ څوک ځان له د ماسخوتن وکړي، نو بیا د وترو په جماعت کې شاملېدی شي او که نه. چې یو بنده په داسې وخت کې جومات ته را ورسېده چې فرض شوي دي، اول به دې ځان له فرض مونځ وکړي، بیا به سنت وکړي، بیا به د امام سره په تراو کې په جمع کې شامل شي او په آخر کې د امام سره به وتر وکړي او کمې تراوی چې ترنه پاتې شوي هغه به د وترو نه وروسته وکړي. بل یو بنده تپوس کوي چې د رضاعت موده څومره ده، یعنی یو ماشوم څومره مودې پورې د زنانه پیس کلی شي چې د هغې په دغې موده کې دغه زنانه د رضاعي مور جوړېدی شي. د ماشوم د پیو سکلو موده د خپل مور یا د پردی مور دا 2 کاله پورې ده، یعنی 2 کاله پورې ماشوم د خپل مور یا د پردی مور پی رودی شي، دې نه پس جایز نه دي. البته د نکاح د حرمت دپاره 2.5 کاله موده ده، یعنی 2.5 کاله کې دننه که یو ماشوم یا ماشومه د پردی زنانه پی اوروي، نو دغه زنانه د دې ماشوم یا د دې ماشومې رضاعي مور شوله او د دغه زنانه بچي زامن لونه د دې ماشوم یا د ماشومې دپاره رضاعي رونه خویندې شو، نکاح یې ورسره جایز کیږي نه. یعنی 2.5 کاله کې که د پردی زنانه پی یو ماشوم یا ماشومې اورودل، نو د دغه پی ورکوونکې زنانه بچي د دې ماشوم یا د دې ماشومې دپاره رونه خویندې شو، نکاح یې ورسره کیږي نه. د چاکور کې که د رضاعت مسله پیښه شي، نو یو مستند عالم ته د پخپله ورشي او فرضي مسلې تپوس دې نه کوي، بلکې حقیقتا نوم دې واخلي چې فلانی ماشوم یا فلانې ماشومې د فلانې زنانه پی رودلی دي، اوس د فلانی یا د فلانې نکاح کول غواړي جایز دی یا ناجایز، نو په فرضي مسله به د تپوس نه کوي، بلکې حقیقت د بیان کې د هغې نه پس د مستند عالم نه دی د نکاح په باره کې فتوا واخلي. بل یو بنده چغرزونه د هغه سوال دا دی چې یو بنده یو نارینه د خپلې بیبي مهر نه ادا کوي، نو په شریعت کې د ده څه حکم دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم سړی د یو زنانه سره نکاح وکړي، که لږ مهر وي او که زیات مهر وي، خو د نکاح وکړله او د ده په زړه کې د مهر د ادا کولو نیت نو، نو ده دغه زنانه ته دوکه ورکړله، بیا دا بنده که بغیر د ادا کولو د مهر نه وفات شو، نو دا بنده به د الله په دربار کې داسې حاضریږي لکه چې ده دغه زنانه سره زنا کړې ده. یعنی مهر ادا کول دا د دې زنانه حق دی په خاوند باندې، که ادا یې نه کړي نو دا بنده قرضدار د دنیا نه رخصت شوی دی، ګناهګار دی پې. بل یو بنده تپوس کوي چې یو سړی هر کال په رمضان کې زکات ادا کوي، اوس هغه د حج داخله کړې ده، نو د دغه حج په دې پیسو باندې به دې زکات ورکوي او که به نه ورکوي؟ منظوري راغلی ده یا نه ده راغلی، خو د حج دپاره داخله کړې ده او دې په رمضان کې کال په کال زکات ورکوي، نو اوس به دې د حج د دې پیسو زکات ورکوي او که نه ورکوي؟ نو جواب دا چې د حج دپاره کم رقم داخله شوې ده، که سرکاري کاته کې ده هم او که پرایویټ کاتو کې ده هم، د حج په دغه رقم باندې به دې زکات ورکوي، څه زکات ساقطېږي نه. ځکه دا زکات د حج دا پیسې دا یو قسم امانت پرتی دي، که دې حج له نه ځي دې دوباره درخواست کولی شي چې ما له خپلې پیسې واپس راکړې زه نه ځم، نو دا د ده د اختیار نه وتلي نه دي، لا خرج شوي هم نه دي، نو دی به زکات ورکوي. بل یو بنده دین بهار کالونی نه د هغه سوال دا دی
چې یو زنانه خفه شوله د خاوند د کور نه پلار کره لاړله، څو کاله پس په عدالت کې دعوه کوي د تیرو شوو کلونو د خرچې مطالبه کوي، نو په خاوند یې دغه خرچه کیږي او که نه؟ جواب دا دی چې کومه زنانه د خپل خاوند نافرمانی کوي او د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره تللی وي، نو په خاوند باندې نفقه واجب نه ده. که دا ښځه نافرمانه وي او د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره تللی وي، نو نفقه لازمه نه ده په خاوند باندې تر څو چې دا خپل کور ته واپس راغلی نه وي. چې واپس راشي بیا په خاوند باندې نفقه شته. او که دا ښځه فرمان برداره ده او خاوند په ظلم کوي، نو بیا په خاوند باندې نفقه شته. د خاوند د ظلم نه پلار کره تللی وي، نو بیا به نفقه خاوند ورکوي. دا چینی کلي نه یو بنده دا سوال کوي چې یو ماشوم په ناظره یا په حفظ باندې قرآن شریف ووي، نو په داسې موقعو باندې دا مور پلار خپل خپلوان پروګرامونه کوي، خلکو له دعوت ورکوي، ماشوم ته نوې جامې ورکي، په پالنګ یې خیجوي، که جینۍ وي کالي ورته اچوي، او دارنګ د ختم په موقع باندې تصویرونه وغیره وباسي. نو په دې طریقه باندې دا ختم کول جایز دي او که نه؟ جواب دا دی چې د خوشحالۍ په موقع باندې اظهار مسرت دپاره، یعنی د خوشحالۍ د اظهار دپاره د خوراک څښاک څه دعوت کوي، نو دا یو سنت طریقه ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سورت بقره یاد کړله او ختمه کړله، نو په دغه خوشحالۍ کې هغه یو اوښ حلال کړی او خپل خپلوان یاران دوستان متعلقین هغه را جمع کړو، په هغوی باندې خوراک وکړو. نو د داسې خوشحالۍ په موقع باندې خیر خیرات کول دا جایز دی او سنت طریقه ده. البته بې ضرورته د زنانو اجتماع کول، فخر او ریا کول، یا د خپل حیثیت نه زیات پروګرام کول، قرض اغشتل او خرچینه کول دا جایز نه دي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 12 کاله کې سورت بقره یاد کړې وه، په دې کې چې څومره احکام دي هغه هم یاد کړي، نو د ختم په موقع باندې هغوی د اوښ قرباني کړې وه. بل یو بنده د باړې نه هغه دا سوال کوي، که څوک وایي چې زما فلانې کار وشو، نو زه به ګډ یا چیلې حلالوم او د جومات په حافظانو به یې خورم، نو دې خوراک نه نور خلک خوراک کولی شي او که نه؟ نو داسې الفاظ عرفاً د نظر دپاره استعمالیږي، نو دې وجې نه دا نظر دی او لازم دی یا خیرات پې لازم دی. که د مریض د جوړېدو دپاره چا منښته کړي، که زما فلانې مریض جوړ شو، نو زه به دومره خیر خیرات به کومه، ګډ چیلې به حلالوم، پیسې به ورکوم، نفل به کوم، روژه به نیسم، نو چې دغه مریض یې جوړ شو، نو دا شی پې لازم شو چې کوم یې ویلی دی. که د مصیبتونو د دفع دپاره ویلی وي یا د یو مقصد حاصلولو دپاره دا نظر منلی وي او دغه مقصد حاصل شو، هغه بلیات او آفاتو نه بچ شو، نو دا کم منښته چې ده کړې ده هغه دې پوره کړي. که دا د خوراک شی و یا نغد پیسې وغیره وي، نو چې چا نظر منلی دی، منښته یې کړې ده، دغه بندی په خپل هم نشي خوړی او د هغه مور پلار نیاني که او دارنګې بال بچې هم نشي خوړی او مالدار یې هم نشي خوړی. مور پلار نیاني که دې ته اصول وی او دا بال بچ زامن لوڼه نوسان وسی دې ته فروع وی. نو اصول او فروع باندې جایز نه دی چې چا منښته کړې ده اصول او فروع له به یې نه ورکوي او مالدارو له به هم نه ورکوي. نور خپل خپلوان لکه ترونه ماماګان وغیره رویرې رویرونه خورزې خوریونه که غریبانانو نه هغوی یې خوړی شي، مالدار یې نشي خوړی. بل یو بنده د علي مسجد نه دا تپوس کوي چې د فضل خرچې په باره کې اسلامي هدایات څه دي. دې باره کې قرآن پاک کې الله فرمایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا اسراف کوونکې تبذیر کوونکې دا د شیطانانو رونه دي او دا شیطانان چې دي نو دا د رب نافرمان دي. وکان الشیاطین لربه کفورا، دا شیطانان دا د رب ډیر نافرمان دي. نو چې کم بنده فضل خرچي کوي نو دی د دغه ډیر نافرمانه شیطان روروالی کې راغی. نو فضل خرچي د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو لویه ګناه ده. د ګناه په کار کې پیسه لګول
یا بې موقع او بې ځایه خرچ کول دې ته تبذیر وایي، دې ته اسراف وایي. نو دا تبذیر د اسراف په نسبت باندې لویه ګناه ده. د صدر ګړی پېښور نه یو بل بنده تپوس کوي چې اعتکاف کې کله کېناستل پکار دي او په دې کې د کمو خبرو خیال ساتل پکار دي. نو اعتکاف دپاره د رمضان په 20 ورځ باندې د رمضان په 20 د مازدیګر نه وروستو د ماښام نور ډوبېدو نه مخکې د اعتکاف نیت کول پکار دي او د اعتکاف ځای کې کېناستل پکار دي. اوس اعتکاف والا بنده دته معتکف وی او د ناستې ځای ته معتکف وی. نو دا معتکف به د معتکف نه بغیر د حاجت شرعي نه او بغیر د حاجت طبعي نه بهر وځي نه. اعتکاف والا بنده به د اعتکاف د ځای نه بغیر د حاجت شرعي نه بهر نه وځي. حاجت شرعي دا دی چې دی په کوم جومات کې دی او فرض که په دغه ځای کې د جمعې مونځ نه کېږي، خوا کې بل جومات کې د جمعې مونځ کېږي، نو دا د شرعي حاجت دی چې دی بل جومات ته جمعې مانځه دپاره لاړ شي، په دې شرط که دا خاریه وه، ځکه چې په خاریه کې د جمعې مونځ شته او په بانډو کې د جمعې مونځ نشته، خپل جومات کې د ماسپښین مونځ به وکړي. حاجت طبعي هغه دا دی چې دا بنده بې اودسه شوی دی، نو دی به اودس چارهدام دپاره سبیل ته وځي، نو د مسجد د احاطې نه فنای مسجد کې یا بهر چې د اودس ځای دی هلته به لاړ شي، یا د اودس ماتې دپاره به د جومات نه بهر وځي. او فرض که دا جومات ونړېده را پرېوته، نو دی د دغې خطرې د وجې نه بل جومات ته بیا تلی شي. د دې نه غیر بله وجه باندې به د اعتکاف د ځای نه وځي نه، او که دی اوته نو د اعتکاف به مات شي. بل یو بنده د جمرود غونډۍ نه تپوس کوي چې صدقه فطر په کومو خلکو باندې واجب دی. صدقه فطر سرسایه، نو سرسایه یا صدقه الفطر دا په هغه بنده باندې واجب دی چې هغه آزاد وي، مسلمان وي، صاحب نصاب وي. آزاد وي نو په غلام باندې صدقه الفطر نشته، مسلمان وی نو په کافر باندې صدقه الفطر نشته دی. صاحب نصاب وی یعنی مالدار وی نو په غریب باندې صدقه الفطر نشته دی. اوس دغه صاحب نصاب بنده چې د سره مال دی، په دې مال باندې کال تیرېدل شرط نه دی، او چې د ورکوټ اختر په ورځ باندې د صاحب نصاب وي نو دی به خپله سرسایه ورکوي. په سړي باندې د خپل نابالغه بچو سرسایه هم لازمه ده او د خپل کور والا صدقه الفطر په دې سړي نشته او د بالغو بچو په هم نشته. البته که دی په خپل طبیعت باندې د خپلې بیبي او د خپل بالغو بچو سرسایه ورکولی شي. نصاب چې دی نو دا 2.50 تولې سپین زر، 52 تولې چاندي یا د دې د قیمت برابر که چا سره سمال حال وي نو دا صاحب نصاب دی. د چاندې قیمت اوړي روړي کله کمیږي کله زیاتیږي، په دې وجه باندې مقرر نه دی مقدار د پاکستانو روپو چې همیشه دپاره به څومره روپۍ وي. اوس موجوده وخت کې که 490 روپۍ باندې توله چاندي شي نو 25,725 روپۍ نصاب دی. که چاندي ګرانه شوله نو د دې نه به بیا نصاب زیاتیږي، که چاندي ارزانه شوله نو د دې نه به کمیږي. یو بل بنده د مردان نه دا سوال کوي چې دا خبره مشهوره ده چې تر څو پورې په جومات کې جمع نوي شوی هغه وخت پورې زنانه په کور کې مونځ نشي کولی. نو دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو دا خبره صحیح نه ده، بلکې چې کله وقت د یو مانځه داخل شي نو زنانه مونځ کولی شي، اگر که جومات کې مونځ نوي شوی، په جومات کې جمع نه ده شوی خو ټیم داخل شوی دی، نو زنانه په کور کې خپل مونځ کولی شي. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، مونځ په مؤمنانو باندې په خپل وخت باندې فرض کړی شوی دی. نو چې کله ټیم داخل شو د هغې نه پس مونځ کولی شي. د سحر مونځ نارینه په جومات کې چې کوي نو حدیث مبارک کې راغلی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، سړي د په ښه رڼا کې مونځ وکړي، یعنې د انور خطو ته
13 منټه 15 منټه پاتې نو داسې وخت کې رڼایي لګېدلې وي د سړو مونځ ثواب په دقه وخت کې دی او د زنانو مونځ وختي په تیاره کې خو چې د سبا ټیم داخل شوي وي نو مونځ زنانه کور کې کولی شي. بل یو بنده د باجوړ معروفه کلی د هغې نه ته سوال کوي بعضې خلک د ستورو په ذریعه باندې د خلکو د قسمت په حقله معلومات ورکوي او د دوی نفع او نقصان ورته ښایي د دې علم نجوم څه حقیقت دی. اوس دغه بنده چې دا د ستورو په ذریعه باندې د خلکو قسمتونه بیانوي او دا خلک ته تپوسونه کوي نو دغه بنده که د عیبدانۍ دعوه کوي چې زه عیبدان یم او د غیب خبرونه ما ته معلوم دي نو د غیبدانۍ په دعوه باندې به دا سړی کافر شي او که د غیبدانۍ دعوه نه کوي نو دا سړی فاسق دی. د علم نجوم زده کول او دا خبرې او دا کاروبار کول تعلیم تعلم دا حرام دی. په دې باندې یقین مه کوئ. اصل سړکونه د پاسه چې ناست دي او خلکو ته د هغوی قسمتونه ښیي نو دی د ځان د خپل قسمت سبکي. د مټه مغل خیل نه یو بنده سوال کوي که د چا په ذمه قضا منځونه وي او د هغې تعداد ورته معلوم نه وي د دې په حقله د شریعت څه حکم دی؟ دا کم بنده په ذمه باندې چې قضا منځونه وي شمار معلوم نه دی نو دغه فرض منځونه د نفلو په شانتې لستی شي یعنی ټول رکاتونو کې به د سورت فاتحې سره یو سورت یا یو څو آیاتونه کم از کم 3 آیاتونه وي. 4 رکاتیز مونځ او 3 رکاتیز مونځ لکه د ماښام 3 رکاته فرض یا د ماسخوتن وتر دا به د تردد په صورت کې 4 رکاته کوي. تردد دا مطلب چې زما په ذمه باندې قضا منځونه اوس پاتې شته او که نشته دی. څه حده پورې بنده قضا منځونه په یقین وکړل اوس یې شک دی چې یاره زما په ذمه نور قضا منځونه شته او که نشته دی نو 3 رکاتیز منځ به 4 رکاته کوي. د ماښام 4 رکاته د ماسخوتن وتر هم 4 رکاته په 3 رکات به دعای قنوت وی په 4 نه په 3 رکات ځکه کله د په ذمه باندې د ماسخوتن وتر نه وي د ماښام 3 رکاته فرض نه وي نو دا دی اوس نفل کوي او نفل په شریعت کې 3 رکاته نشته نو 4 به وکړي. خدای خبره یاد ساته چې یقیني د ماښام مونځ د چا په ذمه پاتې نه به 4 نه کوي ابه 3 وي. د ماسخوتن وتر یقینا د چا په ذمه پاتې ابه 3 وي. دا د 4 حکم هغه وخت کې چې کله د تردد دی چې یاره زما په ذمه د ماښام مونځ یا د وتر پاتې شته یا نشته دی. د قضا منځونو راګرځولو طریقه دا ده چې د چا تاریخ معلوم وي وخت معلوم وي نو هغه تاریخ به یادوي. مثال په طور باندې د 1420 هجری د رمضان د اول ورځې مونځ پاتې نو دی به دغه تاریخ هم یادوي چې د 1420 هجری د رمضان د اول ورځې د سحر مونځ کوم د اول ورځې د ماسپښین مونځ کوم او چې تاریخ یادي نو هغه تاریخ به یادوي او که نه بې ترتیبي دومره راغلي چې تاریخونه او ورځې نه وي یادې نو بیا به نیت داسې کړي چې نیت مې وکړه د زړه د اخلاصه 4 رکاته فرض قضا مونځ کوم د اول ماسپښین د اول مازدیګر د اول ماسخوتن نو چې کوم مونځ د اوس وکړه او د ده په ذمه کوم اول ماسپښین یا مازدیګر یا ماسخوتن پاتې او هغه وشو نو دغې پسې چې کوم 2م نمبر دی اوس به هغه اول شي نو سبا چې دی بیا مونځ کوي نو وي د اول ماسپښین د اول مازدیګر د هر یو مونځ به په خپله اول درجې ته راځي او ادا کېږي تر دې چې آخر ته به ورسېږي. یا داسې نیت کولی شي چې نیت مې وکړه د زړه د اخلاصه 4 رکاته فرض قضا مونځ کوم د آخر ماسپښین د آخر مازدیګر نو د ده په ذمه چې کوم منځونه پاتې نو دی کې د دې آخر طرف نه ادایګي شروع شوله تر دې چې انتها ته به ورسېږي. دارنګ اول سبا اول ماښام وغیره. نیت اصل کې د زړه قصد او اراده ده. په خولې ویل ضروري نه خو په زړه باندې راوستل ضروري دي.
که د خولې په نیت کې یو بنده خطا شو، لکه د مثال په طور باندې د مازدیګر ادا مونځ کوي، د نن ورځې د مازدیګر ادا مونځ کوي او د خولې له رالل د ماسپښین، خو په زړه کې دي چې مازدیګر، نو د مازدیګر مونځ وشو. او که په زړه کې دي چې مازدیګر، خولې له ماسپښین راغی او دی د مازدیګر، نو زړه کې د مازدیګر نیت ته ټیک دی. او که نه زړه کې ماسپښین و مازدیګر، نو دا مونځ نه شو. نو اصل نیت د زړه معتبر دی. بل یو بنده د جمرو د نه تپوس کوي چې کم سړي ته د جنازې مونځ یا دعاګانې یادې نه وي، نه به څه کوي، په کومه طریقه باندې به مونځ کوي. نو د جنازې په مونځ کې 4 تکبیرونه فرض دي. که یو تکبیر هم ته پاتې شي نو مونځ ونه شو. او په مانځه کې دا دعاګانې ویل دا سنت دي. نو که یو بنده ته دا دعاګانې یادې نه وي، نو دا صرف تکبیرونو ویلو باندې د جنازې مونځ وشو. دعاګانې یادول به بیا کوي. کم بنده چې 5 وقته مونځونه کوي، نو د جنازې مونځ د هغه په دې طریقه وکړي چې د دې مرده د جنازې مونځ کوم، په دې امام پسې مې نیت ته الله اکبر، دې نه پس بیا سبحانک اللهم ویلی. نو 5 وقته مانځه کې چې کم سبحانک اللهم وی، او مغه سبحانک اللهم دې اووی، یو جل ثنا او کټکې ورله نه ورځي، ادې پرېږدي، بیا الله اکبر. ورپسې بیا درود شریف دی. نو د جنازې هغه خاص درود که ورله نه ورځي، نو 5 وقته مانځه کې چې کم درود شریف دی، اللهم صل او اللهم بارک، دې ته درود ابراهیمی وی، او هم دقه درود شریف دی وی، بلکې د دې ثواب هم زیات دی. بیا الله اکبر. د هغې نه پس بیا چې د جنازې کم اخري تکبیر والا دعا ده، هغه ورته نه ده یاده، نو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بیا الله اکبر او سلام به وګرځئ. نو 5 وقته مونځ چې چاله ورځي، نو هغه له د جنازې مونځ هم ورځي. او که 5 وقته مونځ هم برابر یې چېرته نه کړي او نه پوهېږي، نو داسې بنده د جنازې نیت به وکړي چې د دې مرده د جنازې مونځ کوم دی، امام پسې مې نیت دی الله اکبر. او څنګه چې امام الله اکبر وی، نو دی به هم الله اکبر وی، آخر کې به سلام وګرځي، مونځ د جنازې وشو. خو بیا د یادولو کوشش د شروع کی. بل یو بنده هم د جمرود نه سوال کوي چې په تراو کې اولنی رکعت کې قرائت کم او په دویم رکعت کې زیات قرائت کول دا جایز دی او که ناجایز؟ نو که تراوی دی او که د تراو نه غیر نور منځونه دي، دویم رکعت د اول رکعت نه زیات اوږدول، دومره مقدار چې دویم رکعت د اول رکعت نه 3 آیاته زیات شي یا د دې نه هم زیات شي، نو داسې عمل مکروه دی. او که چېرې دویم د اول نه په مقدار د 1 آیات یا 2 آیاتو زیات شي، نو دا سباک نشته دی، کراهیت پکې نشته دی، جایز. بهتره دا ده چې اولنی رکعت اوږد وي او دویم رکعت د هغې نه کم وي. لومبنی رکعت زیات او دویم د هغې نه کم. یو بنده تپوس کوي چې د یو مسلمان پرده پوشي څنګه عمل دی؟ په یو مسلمان پرده اچول. جواب دا دی چې که چا یو مسلمان د ګناه په کار لیدلی وي، نو مستحب دی چې پرده دې پې واچوي، د حیا دې اخلي، نه چاته دې ال نه وي. حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د یو مسلمان که نارینوي او که زنانۍ پرده پوشي یې وکړله، پرده پې واچوله، الله به د قیامت په ورځ باندې د ده پرده پوشي وکړي، الله به په ده هم پرده واچي. خو په دې شرط باندې چې دغه بنده د ګناه دا کار بار بار نه کوي. د دې بنده د پویولو کوشش دې وکړي شي چې د ګناه د دې کار نه منې شي. که دا بنده د ګناه د دې کار نه منې کېږي، نو دا لیدونکې بنده د حاکم وقت ته درخواست وکړي چې دا فلانې بنده فلانې د ګناه کار کوي، جرم کوي، حکومت به منې کړي. یا د ده د خاندان داسې بنده چې هغه دې منې کولی شي، نو هغه ته به اطلاع ورکړي چې دا فلانې د دې فلانې ګناه نه منې کا. حدیث مبارک کې راځي چې من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. چا چې په یو مسلمان پرده واچوله، نو الله به په د قیامت پر ورځ باندې پرده واچي.
یو بنده باندې چې پرده دې واچوله، نو حدیث مبارک کې دا سید کان کمن احیا موعودتن، لکه چې جمدی خخه کړې شوي لور کافرانو به خخوله، لکه چې هغه یې جمدی کړله. یو بنده تپوس کوي چې ما قسم خوړلی دی او بیا مې دا قسم مات کړی دی، نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ کم بنده چې قسم خوړلی دی، نو دا قسم په 3 قسمه دی. یمین منعقده، داسې قسم چې په راتلونکي وخت کې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وشي، دې ته یمین منعقده وي. بیا د دغه قسم خلاف کار وشو، یعنی قسم یې مات که، نو په دې بنده باندې د شریعت د طرف نه حکم دار چې د 10 مسکینانو ته 2 وخته درمیانه درجې والا خوراک ورکي. یعنی دا قسم خوړونکي چې په خپل کور کې څنګه خوراک کوي درمیانه، هغسې خوراک به 10 مسکینانو ته 2 ټیمه ورکي. یا 10 مسکینانو له به جامې واخلي، د نارینهو دپاره که اخلي نو کمیس پرتوګ، او که زنانو له اخلي نو کمیس پرتوګ او لوپټه، نو 10 مسکینانو ته جامې ورکول. یا د 10 مسکینانو کې هر مسکین ته د صدقة الفطر په مقدار باندې غلا یا د هغې قیمت دی ورکي. او که دغه طاقت یې نو، دا مالی کفاره ده، که د مالی کفارې طاقت یې نو، نو بیا 3 ورځې پرله پسې روجې به نیسي. دا حکم قرآن پاک کې الله فرمایي چې فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. د دې قسم کفاره 10 مسکینانو ته درمیانه درجې والا طعام یا جامې یا غلام آزادول، خو موجوده وخت کې غلام نشته. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. نو بیا که مالی کفاره طاقت نو، نو 3 روجې به نیسي. دا یمین منعقده شو. یو یمین غموس دی، هغه دا چې په تیر شوي وخت کې یو بنده قسم خوړلی دی او په دروغ یې خوړلی دی، که یو کار یې کړی دی او ورته ښه یاد دی او دی وایي چې ما نه دی کړی او په دې باندې زه قسم خورم. کار یې کړی دی، دی وایي ما نه دی کړی، یا یو کار یې نه دی کړی او دی وایي ما کړی دی او زه په دې باندې قسم خورم، نو دا په دروغ قسم په زمانه ماضي کې یو کار کړی دی او یا نه دی کړی او په دروغ قسم خوري، دې ته یمین غموس وایي. نو په دنیا کې د دې کفاره قرآن حدیث کې نه ده ذکر شوی، البته د سزا دا د کفاره داره چې په جهنم کې به الله غوټې ورکوي. 3 یمین لغوه دی. یمین لغوه دې ته وایي چې د یو سړي تکیه کلام وي، هسې عادت یې وي چې خبره کوي نو دی ورسره قسم کوي، والله چې دا کار داسې دی او قسم دی دا کار داسې دی، نور د ده د قسم اراده اړوده نه، خو دی هسې عادت جوړ شوی تکیه کلام. نو په دې کفاره نشته دی، خو دا عادت ښه نه دی، دا دې پرېږدي، د قسمونه دې نه خوري. که په دروغه وي او که په رښتیا وي، د قسمونو نه ځان بچ کول پکار دی. بل یو بنده تپوس کوي، که یو بنده ته چې هغه مستحق د زکات دی، هغه له دومره پیسې ورکړي شي چې هغه په حج له یا عمرې له لاړ شي، نو دومره زکات ورکول او د هغه په بیا حج کیږي او که نه؟ د دې جواب دا دی چې یو بنده له به دومره زکات ورکړي چې هغه حاجتمند دی، د هغه حاجت قدرې پې پوره شي، قرضدار دی قرض یې پې خلاص شي. خو دومره زکات ورکول مناسب نه دی چې دی پې غني شي او مالدار شي. 2.50 تولې سپین زر د دې قیمت دا نصاب دی، نو د نصاب په مقدار به ورکوي نه. که ورکړه نو دا کار مکروه دی، زکات وشو خو دا کار مکروه دی. نو چې د مستحق د زکات ته، د فقیر مسکین ته چا دومره رقم ورکو چې په هغې حج یا عمره کیږي، نو زکات وشو، بیا د دې سړي خپله خوښه چې په دې باندې حج او عمره کوي یا په نورو ضروریاتو کې لګوي، نو که حج او عمره پې وکړله نو وشوله. دومره زیات ورکول مکروه دی. بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د غصې په حالت کې د کفر الفاظ وي،
او بیا په دغه الفاظو باندې پیمانه دی او ملامت دی، نو دی به څه کوي؟ د دې جواب دا دی چې د خولې نه د کفر الفاظ استلو باندې بنده کافر کیږي. اگر چې دی په زړه کې په ایمان باندې مطمئن دی، خو په خوله یې د کفر الفاظ چې اووې، نو دا سړی کافر شو. نو دله پکار دی چې دی د اوس په صدق توبه وباسي، د الله نه د معافي وغواړي چې آینده به داسې الفاظ نه ویما. نو ایمان به تازه کی، او که واده یې کړي نو نکاح به تازه کی. نو د کفر الفاظو نه په ټوقه کې د هم بنده ځان وساتي، او په قصد کې هم، په غصه کې هم، په خوشحالی کې هم د دې الفاظو نه د ځان بچ کی. بل بنده تپوس کوي چې رکوع او سجده کې تسبیحات څو ځله ویل پکار دي. که دا بنده امام وي نو دی به د خپلو مقتدیانو خیال ساتي، لکه په دې قوم کې مقتدیانو کې بوډا هم وي، بیمار هم وي، کمزورې هم وي. نو دی به د دغه کمزورو خیال ساتي، کمزورې، بیمار، بوډا، د هغې خیال به ساتي. رکوع سجده به ډېره نه اوږدوي چې په هغوی باندې بوج راشي. دارنګ قرائت به هم دومره ډېر نه اوږدوي چې په دې مقتدیانو باندې بوج راشي، دا کمزورې او بوډا او بیمار راغورځېږي، تکلیف ورته رسېږي. نو داسې اوسط درمیانه درجه. نو رکوع او سجده کې تسبیحات 3 ځله ویل سنت دي. امام به د قوم خیال ساتي. او که ځان لمونځ کوونکي وي، امام ځان لمونځ کوي یا مقتدي ځان لمونځ کوي او طاقت یې شته، نو د 3 ځلو نه زیات ویل افضل دي. خو طاق کرت ناتکې 3 ځله، 5 ځله، 7 ځله امام به زیات نه وي، دله دا زیاتې مکروه دی ځکه په قوم باندې بوج راځي. او عام بنده ځان لمونځ کوونکي دی 3 ځله ووایي، د 3 ځله نه زیات هم ویلی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا ركع احدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه. یو کس له تاسو کله رکوع وکړي نو دی 3 ځله ووایي چې سبحان ربي العظیم، او دی کم مقدار دی. واذا سجد فليقل، چې کله سجده وکړي نو دی وایي چې سبحان ربي الاعلى 3 مرات، سبحان ربي الاعلى به 3 ځله ووایي، وذلك ادناه. وان زاد، او کچره د 3 ځلو نه زیات وی، فهو افضل، نو دا د 3 ځلو نه زیات ویل افضل دی. او بیا د 3 ځلو نه زیات چې ناتکې کرته وي. لكن اذا زاد فالسنة انه يختم على الوتر، په ناتکې کرت به بند کی. بل یو بنده سوال کوي چې صلات تسبیح په جمع باندې لوستل جایز دی او کنه، او زنانه په جمع باندې صلات تسبیح کولی شي او کني شي کولی؟ د دې جواب دا چې صلات تسبیح دا نفل دی، او د نورو نفلو په شانته د صلات تسبیح جمع هم مکروه ده. ځان لدی کوي، په جمع دی کوي نه. ها که یو بنده نفل کوي او بل بنده ورسره ودرېږي، یو یا 2، نو یو یا 2 بندیان که امام سره ودرېږي او دوی جمع باندې نفل کوي، نه کولی شي. خو نور خلک برابري نه، چاله به دعوت نه ورکوي چې راځئ موږ په جمع باندې نفل کوو. یو یا 2 جایز، یوازې نفل کول جایز، یو مقتدی یا 2 مقتدیان جایز، 3 یا د 3 نه زیات مکروه دي. او د زنانو جمع مکروه ده. د زنانو جمع که فرض دی او که نفل دی، د زنانو جمع مکروه ده. بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د شوګر مریض دی او په روژه کې شوګر کم شي، بېهوشه شي، را وغورځېږي، نورې بیماری پې هم راتلی شي، نو ډاکټر درته وایي چې خوراک سکاک کوه. نو دا روژه دله ماتول جایز دی او که نه؟ که یو دینداره ډاکټر چې هغه په خپله باندې روژې نیسي او د دین پابندي کوي، نو که داسې دینداره ډاکټر ووایي چې دا بنده د روژې نه نیسي، دې مریض ته روژه کې نقصان دی، نو د ډاکټر په وینا باندې داسې بنده روژه خوړلی شي چې د مرض زیاتیږي، په د نور مرضونه راځي، د نه عبادات پاتې کیږي. نو داسې وخت کې دله خوراک سکاک کول جایز دی. د کوژه کې
په زړه کې به دا قصد او اراده وکړي چې الله ماله صحت راکړي نو زه به بیا خامخا د دې روجو قضا راوړم. کم بنده چې د جوړېدو امید یې نه وي، نه جوړېږي، نو داسې کس د په وخت باندې فدیه ورکوي، په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا قیمت د یوې روجې په بدل دی ورکوي، نو دا په وخت فدیه وشوله. بیا هم که الله صحت ورکه نو دا بنده به روجه نیسي، قضا به راوړي او دا پیسې دا صدقه شوله. یو بنده سوال کوي چې د وترو په جمع کې آخري قاعده کې امام سره یو بنده شریک شو، نو دی به اوس څه چل کوي؟ نو ده د جمع ثواب را لاندې که د وترو په جمع کې آخري قاعده کې شامل شو، نو د جمع ثواب یې را لاندې که چې امام سلام وګرځئ نو ځان لمونځ کوونکي چې وتر څنګه کوي نو په حقه طریقه باندې به دې وتر شروع کي. او که دې بنده د قاعدې په ځای باندې آخري رکات را لاندې کړي وي، نو آخري رکات چې د امام سره وکړه نو حقیقت کې دا آخري رکات دی. اگر چې د اوس اول وکړه نو د امام سلام ګرځولو نه وروسته به دې باقاعده د سبحانک اللهم نه شروع کی، اعوذ بالله بسم الله الحمد ورسره صورت بووی. دا حقیقت کې اولنې رکات شروع شو. دا اولنې رکات د امام د کړي رکات سره به یو ځای کړو نو 2 شو، نو په 2 باندې به قاعده وکړي. نو بیا د قاعدې د عبده و رسوله نه پس به ودرېږي، بسم الله نه به شروع کړي، الحمد و قل هو وغیره به ووایي، او دا د 2م رکات دی یوازې پاتې شوی، په دې به بیا قاعده وکړي او سلام به وګرځي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز تاسو د اول نمبر نه پس د 2م نمبر کیسټ سوال جوابونه اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. او کچره دا زنانه حامله وه نو د ماشوم پیدا کېدو پورې موده عدت دی. چې ماشوم پیدا شو نو د دې ښځې عدت ختم شو، که هغه لږ وخت کې پیدا شو که ډېر وخت کې، نو دغه متعین موده عدت په دې کې زنانه له پکار دي چې دا به زیب و زینت نه کوي، دا به د ډول کالي نه اچوي، دا به خوشبو نه لګوي، رانجه به نه اچوي، تیل به نه لګوي، نکریزې به نه کوي، خشته رنګینه ډولۍ جامې به نه اچوي، او بغیر د عذر شرعي نه د خپل کور نه بهر به وزینه په خپل کور کې به دننه وي. دغې مودې ته چې دا څومره دې صبر وکړه نو دې ته عدت وایي. دا عدت د الله پاک د طرف نه یو حکم دی، او په دې حکم باندې عمل کولو باندې الله پاک دی له ثواب ورکوي. دا څه قید نه دی، څه جرم نه دی، څه سزا نه ده، د الله حکم دی او د الله حکم به دا پوره کړي نو الله پې اجر او ثواب ورکوي. ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. یتربصن بانفسهن په ځان باندې بدرنګ تیری 4 اشهر و10 4 میاشتې او 10 ورځې. او بل ځای الله فرمایي و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. حامل ښځې د دې نیټه ان یضعن حملهن چې دا خپل حمل اوځای کې بچی وروړي. نو اوس که دا سړی وفات شو او هغه لا په تخته پروت دی، جنازه یې تللی نه ده، او دقه وخت کې ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو. انسان مرګ او جون او د دې جون تمام حالات په دې کې د انسان امتحان دی. په امتحان کې د کامیابۍ لار معلومول د هر انسان ذمہواری ده چې دې دا معلوم کی چې په کومه طریقه باندې به زه کامیاب شم، په کومه باندې به ناکام شم. نو د دین مسئلې زده کول په امتحان کې د کامیابېدو دپاره ضروري دي. یوه مسله د دین زده کول، حدیث مبارک کې راغلی چې چا یو آیات زده که نو د 100 رکاته نفلو نه زیات ثواب دی. او که یو باب د علم چا زده که، یو څو مسئلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده که نو د 1000 رکاته نفلو نه زیات ثواب دی. نو د دین مسئلې د انسان دپاره یادول د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره ضروری دي.
نفلی عبادات هم د ثواب کار دی او مسلې زده کول هم د ثواب کار دی او په مسلو زده کولو باندې ثواب د نفل عبادات نه زیات دی. نو د یوې مسلې یادولو یا د یو آیات یادولو ثواب د 100 رکعاته نفلو نه زیات دی او د یو څو مسلو چې باب د علم ورته وي نو د 1000 رکعاته نفلو نه زیات ثواب دی. اوس د 2 رکعاتو نفلو ثواب څومره دی؟ ابو داود شریف کې د جهاد په باب کې یو حدیث مبارک دی چې پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې د مدینه منورې نه شمال طرف ته یو علاقه ده خیبر ورته وي، په دغه علاقه جهاد وکړو او الله پاک امداد وکړ، ډېر مال غنیمت مسلمانانو ته په لاس راغی. پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو باندې تقسیم کړله. یو صحابي په خپله برخه کې تجارت وکړ او څه لږ وخت کې هغه ډېره ګټه وکړله، په هغې باندې خوشحاله شو. پیغمبر علیه السلام ته راغی چې نن ما دومره ډېره ګټه کړې ده چې په دې واده کې به دومره لویه ګټه بل چا کړې نه وي. نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړه چې څومره ګټه دې کړې ده؟ نو دی ورته وایي چې 300 اوقیې مې ګټلې دي. یوه اوقیه 40 درهمه ده، درهم د سپینو زرو روپۍ ده، 3.5 ماسې سپین زر دي. نو 300 اوقیې، یوه اوقیه 40 نو 300 له په 40 کې چې ضرب ورکې نو 12000 درهم شو. د موجوده نرخ په حساب تقریبا 18.5 لاکه روپۍ یې ګټلې وي. نو دا صاحب ډېر زیات خوشحاله و. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې د دې نه ډېره ګټه درته وښیمه؟ ویل او وی د فرض مانځه نه وروستو چې 2 رکعاته وکړې نو د دې نه ډېر ثواب دی. نو د 18.5 لاکه روپو د خیرات نه زیات ثواب په 2 رکعاته دی. نو که یو بنده د دین یوه مسله زده کي نو د 100 رکعاته نفلو نه زیات ثواب دی، او که یو څو مسلې د دین زده کي نو د 1000 رکعاته نفلو نه ثواب زیات دی. اوس د دې 2 رکعاتو د ثواب باندې د دې اندازه معلومه که. نو د دین مسلې زده کول د هر چا دپاره ضروري دي، نارینه وي او که زنانه وي. روزانه چې کوم حالات پیښیږي هغې کې د الله رضا معلومول او ناراستیا معلومول، نو د الله د رضا کارونه کول او د ناراستیا نه ځان بچ کول. دې سلسله کې چې د عامو مسلمانانو کم سوالونه دي د هغې جوابونه. د باړې نه بنده تپوس کوي چې د کورونو دکانونو وغیره مالکان پکری چې خپل مکان ورکوي نو پیشکی رقم اخلي او هغې ته پګړی نوم ورکوي، پټکې نوم ورکوي. نو دا جایز دی او که جایز نه دی؟ که دا پګړی او پټکې داسې وي چې د کور یا د دکان مالک دغه خاص رقم واغشته او کرایهدار ته دا کور یا دکان ورکه او دا مالک مکان دغه رقم دی کرایهدار ته بیا واپس نه ورکوي او دغه کرایهدار چې بیا کله دکان یا مکان پرېږدي نو بل بندل یې ورکړي او د هغه نه پې خاص رقم والي، د دې نه کم یا زیات یا برابر، او بیا هغه چیزونه هغه بل ته ورکوي. د مالک مکان صرف د سره کرایه سره کاري او نور اختیار نه وي. نو دا قسمه پګړی او پټکې ناجایز او حرام. البته که مالک مکان د دکان یا د کور مالک د یو خاص مقدار باندې رقم بطور امانت واخلي، په دې غرض باندې چې د کور یا دکان کې د بجلی بل که د کرایهدار نه شارټ شو یا د ده د وجې نه د کور کې داسې کار وشو چې آبادۍ ته نقصان رسیدلی وي، مرمت وغیره غواړي، د هغې د ضمانت په طور باندې رقم واخلي او کله بیا د مکان کرایې والا دکان یا مکان کرایهدار د دا مکان پرېږدي، دا دکان پرېږدي او د ته خپل ټول رقم بیا واپس کیږي او د ده د طرف نه چې کم کمې راغلی هغه ته پاتې کړي شي، لکه بجلی بل ورپسې پاتې یا دکان کې څه نقصان شوي، مکان کې نقصان شوي، د هغې د مرمت مناسب پیسې ترې واخلي، نورې ورته واپس کوي. نو دغه امانت پیسې دا پګړی او پټکې نه دی، د دې اخیستل جایز، خو کرایهدار ته به دا واپس کیږي. بل یو بنده د پیښور دا سوال کوي چې په مونځ کې د صفبندۍ متعلق
د قرآن او د حدیث حکم څه دی. پیغمبر علیه السلام به د صفونو نیغولو ډیر زیات اهتمام کو چې مانځه ته به پیغمبر علیه السلام ودرېده، صحابه کرام به په صف کې ودرېدل، نو پیغمبر علیه السلام به ورته آواز کو سووا صفوفکم سووا صفوفکم، صفونه نیغ کې، فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة، صفونه نیغول دا اقامت الصلاة د مونځ درست کول دي. او دا به هم فرمایل چې جخت جخت ودرېږئ، رصوا صفوفکم وقاربوا بینها، جخت جخت ودرېږئ یو بل سره. او فرمایل به چې زه وینم چې شیطان داخلیږي د صف په منځ کې لکه د ګډې ورکوټې بچی چې ورننوځي، دقه شانتې دوی دا شیطانان په دې صفونو کې ورننوځي چې کوم بندیان لږ لرې لرې ولاړي، یا صفونه نیغ کې که کوږ مو ودرېږي کنې زړونه به هم کاږه شي. او پیغمبر علیه السلام به صحابه کرام وایي چې زمونږ په اوږو به یې لاس کېښوده په مانځه کې چې نیغ شی مخکې شی رسته شی، مختلف کېږئ ما کنې زړونه به هم یو بل سره مختلف شي. نیغ صفونه د فرشتو دي، نو د فرشتو د صفونو په شانتې صفونه جوړ کې، نو صفونه نیغ جوړول بالکل سیده او جخ جخ ودرېدل د دې تاکید پیغمبر علیه السلام بار بار کړی دی چې صف جوړ شي. نو یو کس د په صف کې نه مخکې کېږي چې یو خوا هم ګوري او بل خوا هم ګوري، دته ځان نه ښکاري او نور ورته ښکاري د ده د وجې نه صف کږېږي، بلکې امام چې مخ راواړي او مقتدیانو ته وګوري چې کم مخکې دی کم رسته دی، هغه ته دې وایي چې ته مخکې شه یا رسته شه، صف به نیغ شي. پوندې چې یو بل سره برابر کړي شي نو صف نیغېږي. پنجو ته مه ګورئ د چا خپه اوږده ده او د چا خپه لنډه ده، نو چې پنجو ته ګورې په هغې صف نه نیغېږي، بلکې پوندو ته وګوره، پوندو سره صفونه نیغېږي. بل یو بنده د بادیزو نه د سوال کوي چې په قرآن شریف کې د سودخور په حقله څه حکم دی. سودخور د سره د الله او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ دی. که چېرې یو بنده د سود کاروبار کوي او دې منې کېږي نه، نو قرآن کې الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو د الله پاک د طرف نه وته او د الله د رسول د طرف نه دوی ته اعلان جنگ دی. نو کم یو بنده د الله او د رسول په مقابله کې جنگ کولی شي. او بل دا چې سود الله پاک حرام کړی دی او تجارت یې حلال کړی دی. وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، الله پاک بیع حلال کړی ده، وحرم الربا، او سود چې دی نو دی حرام کړی دی. د سود یوه روپۍ چې چا وخوړله لکه چې د 36 کرتې زنا وکړله، نو د زنا نه هم زیات وعید په دې باندې راغلی دی. بل یو بنده تپوس کوي چې په یو ملک کې قات او ګرانی راشي نو د دې څه وجه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو قوم کې د سود لین دین رواج شروع شي، سود پکې عام شي، نو ضروریات زندگی هغه الله پاک په دوی باندې ګرانی راولي. د ضروریات زندگی ګرانی پې راشي، کم شی چې ضرورت هغه ډېر ګران میلاویږي. او په کم قوم کې چې رشوت عام شي نو د دشمنانو روب او غلبه په هغوی باندې زیاته شي. د کجورۍ نه یو بنده تپوس کوي چې د روژې په میاشت کې یو سړی د امام سره په وترو کې 2 یا 3 رکعات کې شامل شي، نو دې دعای قنوت امام سره وی به که نه خپل باقی مانده منځ کې به وی. کم بنده چې په 3 رکعات کې د امام سره په وترو کې شامل شو، نو دی به په دغه 3 رکعات کې د امام سره دعای قنوت د امام سره به ووایي. حقیقت کې دا 3 رکعات دی د او په ادایګۍ کې دا د امام سره لومبی شو چې امام سلام وګرځو، نو په حقیقت کې چې د کم اول رکعات دی هغه به وکړي، بیا دغه 2 رکعات به وکړي، په دې طریقه باندې به مونځ پوره کوي. بیا اخر کې د دعای قنوت ویلو ضرورت نشته دی.
دی زلفان دی تور دی د مازاغ پاک جلو دو چشمان دی شملتا نظر ولل دی زلفان دی دیر نبیان راغلی دی او نو پکستا پشان اے حبیبی کبریا گویا دی پاسی پد قرآن سوچی حسینان دی سوچی حسینان دی ټول بوتا بخل دی ستاسو حسن تهران دی شملتا نظر ولل دی زلفان دی ولل دی زلفان دی تور دی د مازاغ پاک جلو دو چشمان دی شملتا نظر تالا چی مولا کریم بدر کرلو خیستا کتاب چای د عیاب او د یو بابو نکړلو جواب تالا چی مولا کریم بدر کرلو خیستا کتاب چای د آیات او د یو بابو نکړلو جواب سمره چی ادیان دی سمره چی ادیان دی نارسی اسلام تا شو منسوخ الباطلان دی شملتا نظر ولل دی زلفان دی ولل دی زلفان دی تور دی د مازاغ پاک جلو دو چشمان دی شملتا نظر دم د مسیحا لري یوسف نزاز کلا لري سروری عالی مقام متید بیدوا لري ستا چې عاشقان دی ستا چې عاشقان دی ټول د مالو سره نبی تا باندې قربان دی شملتا نظر ولل دی زلفان دی ولل دی زلفان دی تور دی د مازاغ پاک جلو دو چشمان دی شملتا نظر او ستا چې غلامان یو مونږ تا باندې قربان یو ستا لبارک تا نبی فقر کې شاهان یو ستا چې